نو خداره چې په دې باندې موږ چې کوم دی باقاعده ودرېږو ننګ وکړو پښتو پرېږدو زموږ غیرت پښتو دغه ده چې بل ته خیر ورسې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو کو جان یو وار بیا د خپل یوټیوب او فیسبوک پیج نه قدرمنو تاسو ته واخه پته چې ورته پاتې دي اختر ته د کروجه تیرېدو والا ده او زمونږ ډېر داسې روریان دي چې هغې چې کله د اختر اعلان وکړي نو بیا هوایي ډزې کوي. نو موږ سره ولاړ د پلوسی فخر ناظم لال بشر صاحب دې ما روغوښته مال راشي د هوایي فیرنګ په اړه کې یو څو خبرو کې زموږ دې کتونکو ته چې ناظم صاحب د هوایي فیرنګ خلاف څه وینا غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه خدای چې بخونکي مهربانه دی. داسې ده چې 22 سال نه موږ په دې میشن کې لګیا یو الحمدلله او موږ د پښتنو دپاره یو میشن شروع کړی او دا به انشاءالله کامیاب وي دا به روان وي تر هغه پورې تر کوم پورې زموږ ژوند وي او الله تعالی وایي چې کل نفس ذائقة الموت مرګ روان دی مرګ شته هر هغه شي چې ساه اخلي نو دې بدله به مرګ راځي نو موږ همیشه چې کوم دی دغه فلکسونه کوو باقي دا ویډیوګانې کوو خو موږ دا کوی وي چې ډېره عظیمه میاشت ډېره بختوره میاشت ډېره ښکلې میاشت موږ الله تعالی راوستې ده او موږ دې چې کوم دی په عبادتونو باندې ډېر زیات فایده واخیسته خو موږ له پکار دي چې دغه عبادتونه دغه موږ چې کوم دی په ځای راولو دې لپاره موږ څه کوو دې لپاره موږ دا پکار دي چې زموږ کوم نسل دی کوم نوجوانان دي ځکه چې زموږ په کلي کې زموږ په وطن کې خیبر پښتونخوا کې دا شوي دي چې هوایي ډز باندې زموږ خور زموږ ورور زموږ ماما کاکا زامن داسې یو انسان ته دغه رسېدی دغه رسېدی چې هغه وفات شوی دی خو موږ وایو چې هوایي فعل نه ځان وساتئ دا په کومه طریقه ځان ساتو چې مشرانو له پکار دي چې په خپل ماشومانو باندې خپل نوجوانانو باندې په دې باندې چې کوم دی باقاعده دېرو نیسي او دې ته ووایي چې هوایي فعل مه کوئ باقاعده زه خپله ډي پي او صاحب سره ډي سي پي صاحب سره ایس پي صاحب سره موږ په پښتانو کې موږ دا میټینګونه کړي دي باقاعده موږ اعلانونه کول دې باندې هغه میشن بیا موږ شروع کړی بار بار انشاءالله دا کوو موږ خلکو دا میسج رسوي دې نوجوانانو ته دې پښتنو ته او موږ ورو تاسو ته چې درخواست دی چې مهرباني وکړئ چې څنګه ځان دپاره څه خوښوئ داسې به د بل مسلمان دپاره خوښوئ نو موږ انشاءالله دا اوس چت کړی دی او انشاءالله دا اوس به کوو د همیشه دپاره تر کومې زموږ ژوند وي وروڼو هوایي فعل نه ځان وساتئ ځکه چې موږ خلک کتلي دي موږ لیدلي دي چې څوک چې کوم دی خویندې میندې کونډې شوي دي نو ښه دا ده چې موږ بل لپاره ځان لپاره څه خوښې دا به د بل لپاره خوښې نو انشاءالله په دې میشن موږ راوتي وي او انشاءالله دا میشن موږ چلوي باقاعده په ده باندې چې کوم دی باقاعده 302 دفعه چې ډلې چا کړي وي او هغه ګیر شوې نو باقاعده چې کوم دی د ګورنمنټ د سایډه خاص کار چې کوم دی د پولیس ډپارټمنټ د سایډه چې وروره دا به چې کوم دی قاتل شو او وروس معاشره پورې به چې کوم دی دې به خبر نه وي دې به قاتل جوړ شوي یو خو دا وي چې یو ښکاره وي یو پټ وي پټ دغه وي چې دې به وروس د معاشره پورې به چې کوم دی قاتل چې کوم دی روبللی شي ده ته به وایي چې ته قاتل یې دې به خبر نه وي ده به هوایي ډز کړي هغه ګولۍ چې کوم تړز وکړي هغه به راځي په ځمکه باندې څوک به لګي انسانانو ته به نقصان نه سي نو چې هغه مړ شوی تاره به د هغې تپوس هم کېږي او اوس وخت کې چې کوم ګورنمنټ کومه دفعه راغولې ده نو د هغې لپاره څه دي باقاعده 302 ده باقاعده پولیس والا راځي ستا به انکوایري کېږي او تا به بوځي نو ښه دا ده چې په دې باندې موږ چې کوم دی باقاعده ودرېږو ننګ وکړو پښتو پرېږدو زموږ غیرت پښتو دغه ده چې بل ته خیر ورسې نو انشاءالله په دې به خیر رسو دا ویډیو مخکې شیر کړئ خلکو ته دا پیغام ورسوئ الله هم قدر موږ خوشحاله به اوسئ والسلام. ډېره مننه ناظم صاحب دا و زموږ د پلوسی فخر ناظم لال بشر صاحب چې تاسو ته ډېرې خبرو کې چې څومره کېږي دا ویډیو زیاته زیاته شیر کړئ چې هغه تنانو ته ورسي چې کوم تنان د ډز شوقیان دي هغه تنانو ته ورسي په ایډوانس کې ټولو مسافرو ته یو وار بیا د اختر ډېره مبارکي. زما د سیډه څونه مسافر چې دي څونه د خیبر پښتونخوا مشران کشران دي څونه پښتانه دي ټول ته په ایډوانس کې اختر مبارکه شه الله خوشحاله بساته والسلام. ډېره مننه.